زه تاسو ته نن یو داسې وظیفه ښیم، صرف هغه به چې دا یو خاص تعداد دی، وړه غونې وظیفه ده، هغه په یو خاص تعداد کې پوره کړئ او بیا 1,25,000 یې ووایئ او هغه ته بیا د هغې عامل جوړ شوي، هغه به ځان سره په یو کاغذ ولیکي چې هغه کاغذ به دې په بټیوه کې کېښو، عمر بر به ستا په بټیوه کې پیسې نه ختمېږي. تا په اوړو کې کېښو، اوړو کې به دومره برکت راشي. دغه شانتې په غوړو کې ته چې کوم ځای کې دوکانداري کوې، ستا تجارت دی، ستا کاروبار دی، په هغه ځای کې هغه کاغذ پروت دي، خو دا به صرف ځان دپاره کوئ. یو دا چې شرط دا دی چې 5 وخته مونځ به کوئ. 5 وخته مونځ شرط او رزق حلال طلب، حرامو نه به ځان بچ کوئ. نو انشاءالله العزیز بیا تاسو ته اجازت ده. بیا د وظیفې 2 شرطونه وظیفې درمیان کې دا دي چې یو دا چې تلفظ د وظیفې ټیک کړئ، یاده کړئ صحیح کومه وظیفه چې تاسو کوئ چې د هغې الفاظ خو ټیک یي که نه، که الفاظ یې غلط وي نو هغه به څه کار وکړي. نو هغه وظیفه صحیح طریقې سره به یاده کړئ. بل دا چې تاسو ایمان او یقین په الله مضبوط وي، شک نی. ګوره حدیث قدسی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې زه خپل بندگانو سره، خپل بنده سره د هغه د ګمان مطابق معامله کوم، څنګه چې هغه په ما ګمان یې هغسې کوم. نو که اوس یو انسان دی او هغه وظیفه کوي، یو مسلمان لګیا دی، یو بنده دی الله، او هغه وظیفه کوي، دعا کوي د الله نه، او په الله باندې دا یقین دی چې الله ډېر مهربانه بادشاه دی، ما دا دعا به نه رد کوي، هغه ډېر کریم ذات دی، خامخا به یې قبلوي. نو الله پاک به دې مطابق معامله کوي، الله به د دا یقین مطابق معامله کوي. او که خدای دې نه کړي هغه داسې یقین دی چې یاره پته نه لګي وظیفه حکوم خو یاره ما خو ډېرې وظیفې کړي دي خو پته نه لګي مړه کار خو یې نه دی کړی، راځه دم پکې وکړه، ګوره که چېرته کار یې وکړو د پیله نه په الله شک دی، نو دا وظیفه به یار څه کار وکړي، دا وظیفه به څه قبوله شي. نو دا د الله پاک باندې به اعتماد او یقین مضبوط کړي، نو بیا به وظیفه کوي. نو انشاءالله راځئ چې وظیفې طرف ته لاړ شو. داسې وکړئ چې یو کلمه درته ښیم، لا اله الا الله الملک الحق المبین هو نعم المولا و نعم النصیر. دا به چې دی 1,25,000 وایي، 1,25,000 یعنې 100 لاک به دا وایي. هر څومره ورځو کې چې دی وایي، یوه ورځ کې ویلی شي، خدای دې کړي ته به پیله ورځ پوره کړي، دویمه، درې، څلور، 40 ورځو کې دا وایي. نو چې دا دې پوره کړله، کله دې پوره کړه، بس بیا په یو کاغذ ولیکه، په یو کاغذ دا کلمه ولیکه، او چې ولیکله په یو کاغذ ولیکه، بټیوه کې کېده، په بل کاغذ ولیکه وړو کې کېده، خپل کچن کې برچخانه کې، بل کاغذ ولیکه په غوړو کې کېده، بل کاغذ ولیکه په خپل کاروبار کې، خپل تا کپړو کاروبار دی، ستا دوکانداري ده، په دوکان کې کېده، تجارت مال کې کېده، مړه چې کوم ځای دی دغه کاغذ یې ښیي. نو انشاءالله پای کې برکت وي، ستا په بټیوه کې به چېرته پیسې ختم نه شي، ستا وړو کې به دومره برکت راشي، ستا غوړو کې، خو چې غوړو کې کېدی لږ پلاستیک کې بند کړه دغه کاغذ، ځکه بیا غوړي دي که نه، لوند به شي، خراب به شي. نو هغه کاغذ چې دی پلاستیک کې بند کړه، بیا غوړو کې کېدی پروت دی، په هغه ټیم وي که هغه بالټۍ وي، هر څه چې غوړي پکې پراته وي، نو نور پکې وراچوئ. انشاءالله پای کې بې انتها برکات نازل شي. نو تاسو خدا صرف یا خپل ځان دپاره کوئ شی، بل دپاره نه. دا نه چې تاسو بس وظیفه وکړه، پوره مو کړله، او راځئ لکه تا ته هم کاغذ ولیکم، تا ته هم ولیکم، پوره پرچیانې تقسیمول شروع کړئ. دا به صرف ځان دپاره کوئ، هر سړی د خپل ځان دپاره وکړي، صحیح ده. دا وظیفه دې په حق او بیا دې په کاغذ ولیکي، او بیا دې برکات، دې معجزات، دې کرامات، دا دې بیا په خپل کمالات ته په خپلو سترګو وویني. الله دې ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، مشکلات ته ختم کړي، مالي ټینشن، دشمنانو ټینشن، جادو ټینشن، جناتو ټینشن، الله دې ټول غمونه، فکرونه، تکلیفونه په اسانو کې بدل کړي. و آخر دعوانا